السلام علیکم، زه یم فرحان خان می J91 نیوز د طرفه کتونکو. څنګه چې رمضان نهمه روژه ده، موږ راغلي یو زینت ټیلر شاپ ته. دې نه به تپوس کوو چې رمضان کې د دوی څنګه ورک لوډ دي، دوی څنګه کار کوي، دوی څنګه څه مشکلات دي ورته، او دوی څه غواړي حکومت نه. راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا دا راته وایي چې تاسو دا ټیلر شاپ څه وخت نه شروع کړی؟ یاره دا تقریبا سن 92 نه موږ شروع کړی د جنګرآباد کې. هغې نه مخکې خو موږ بل ځای کار کړو، خو 92 نه د جنګرآباد ته موږ راغلي یو. ښه جي، او تاسو لکه ډېر ایکسپیرینس دی سن 92 حساب سره، نو تاسو راته دا ووایئ چې دا کپړې چې دي پهله وخت کې ډېر ارزان وو، تاسو ګنډل لکه سلایي وغیره هر څه ارزان وو. هغه سره چې کمپیر کړو خو هغه خو ډېر زوړ وخت دی. که 2022 سره یا 21 سره کمپیر کړو 2024 کې دا چې مهنګایي راله دې د وجه څه فرق پرې پرېوتی؟ موږ چې دلته رالو 92 کې که نه موږ 50 روپۍ سوټ اخیستو، او هغه وخت کې مزدوري به پاتې کېده، بیا هم ښه لینډ به ښه چلېدو. اوس چې کم دی موږ تقریبا 900 800 1000 روپۍ سوټلو، خو خرچې دومره زیاتې دي چې بس د کاریګر خرچې، د خوراک څښاک خرچې، مټیریل زموږ چې څومره چې روزانه بازار ته لاړ شو ګران وي. بجلی دومره ګرانه شو چې تقریبا داسې 190 روپۍ ته یونټ لاړو. دغسې کرایانې چې کم دی مالکان هغه هم زیاتوي، کالني تېر چې بیا زیاتوي، او یو په 200 چې ډېر زیاتوي کرایانې. نو دغه ټولې مسایې دي، په دغه وجه باندې وسیله کرایانې او بجلی بل او د خرچې مرچې برابرو، نور بچت نشته. بس خرچه پکې شکر دی چلیږي، نور چې کم دی داسې څه دغه نشته ورکوي. ښه جي، او څنګه چې دا رمضان دی، رمضان خو خاص تر سیزن یو ټیلر لپاره، ځکه چې اختر را روان وي هغې لپاره دا ښځې راځي او دا خلک راځي او ځان له کپړې جوړوي، ډفرنټ ډیزاین پکې. نو تاسو رمضان کې آیا تېر کال چې څومره ګټه کړې وه، ستاسو سوچ دی چې دې کال به دومره ګټه وکړې، او لکه بیا سیزن چې آف شي نو هغه کې به ستاسو ګزارو شي؟ یاره مشکله ده، کارونه داسې دي چې نارمل غوندې کارونه دي که نه، کارونه نارمل کم څنګه کارونه چې روژې نه مخکې هماغسې کار دی. بس راځو خپل کار کوو، دومره رش نشته. مشکله زموږ دومره دغه نشته چې دومره کار به وشي، دومره به وشي چې بس د اختره لینډ به پکې وچلېږي، نور د بچت مشکله که پکې وشي. دې سیزن کو سیزنونه کمزوري، بل بجلی دونه بد حال دی، کله 2 غنټې نه 3 غنټې بجلی نه چې راشي، یو غنټې له راشي کې به څه کار موږ وکړو، بغیر بجلی کار نه کېږي. نو خامخا بس د بجلی د وجې مسلې موږ ته جوړي، او بس لګیا یو، بس خپل وخت ورسره تېرو په طریقه باندې. کار هم نوځي دومره که نه چې بجلی بیا کار وځي، چې بجلی کار هم نوځي او کار دومره شته هم نه، دومره سیزن هم هغه شان نه څنګه سیزنونه به چې مخکې هغه شی نه وي. لکه چې خلک راځي او ستاسو له سوټ ورکوي، نو تاسو سره څه بحث کوي چې دا ګران ریټ ګران شوي دي، یا تاسو ګران یا زیاتې پیسې اخلي، یا داسې تاسو لیټ سره جوړې ورکوي د لایټ د وجه، د هغې په حوالې سره خلک تاسو ته څه ګیله کوي یا څه بحث کوي تاسو سره؟ نو خلک خو خامخا کوي، یاره ریټ زیات دی، تاسو ریټونه ډېر زیات کړي دي، او مونږ څوک بس مونږ هم خرچې زیاتې که نه، په دغه وجه باندې ریټ مونږ هم بس چې څنګه حساب سره نور ګراني شي، حساب سره مونږ هم ریټ ګرانه لو. زمونږ کوشش دی چې کم ریټ ولو، خلک بیا کار هم زیات وړي، مسالې هم ډېر نه، او چې زیات ریټ بعضې خلک خو دغه نه کوي، بعضې خلک ډېر دغه کوي که نه چې یاره دا ډېر زیات دي، دونه پیسې مونږ نشو ورکولی، او بس یا به کور کې وګنډو یا به ده وکړو یا به مونږ ورته بس څوک زمونږ مجبوري دی نه بغیر نه کېږي. نو دا کپړې چې زیاتې راشي نو تاسو ته څه مسله سازي کې چې لایټ بني دا به څنګه جوړو؟ مسله خامخا وي که نه، اوس بجلي نه کار څنګه وځي، بیا کار جمع شي، بیا خیره کې چې کم دی کار وځي نه، او بعضې ګاهکان خو داسې چې موږ سره جګړې کوي، زموږ زاړه ګاهکان دا به خامخا کوي. دلته بجلی نه کار موږ ته جمع شي، او کارګران موږ سره به چې کوم دی کار کوي چې څونه کولی شي هم کوي که نه، نو بیا چا سره لانجې مانجې خامخا راځي، پرېږدي کپړې دا به جوړوي، نو بیا هغې له بس موږ پریشانه یو، ځکه چې بجلی هم نه او کار هم نه کېږي، اخري وخت که نه 2-3 ورځې، او بعضې خلک داسې دا به خامخا کوي، نو بیا یې سره مسلې موږ ته ډېرې جوړېږي. بس دا راته وایي چې سټاف مطلب څو کسان تاسو دلته کار کوي، او دې نه علاوه تاسو څه سروس ورکوئ، لکه څه کپړو کې یو خو ګنډلي که نه، هغه نه پس دا پیکو او لاک دا هر څه تاسو کوئ؟ او کوو موږ لګاکان راکوي، لکه لوپټې راکوي، پیکو هم کوو، او کارګران موږ سره تقریبا دا 8 کسان 6 کسان داسې 9 کسان به موږ سره کار کوي که نه، پیکو میکو یا هم کوو، او ورلاک هم موږ سره خپل لګېدلی، بس دا ټول کارونه کوو، لګیا یو بس. نو او دې ټول بس پیسې ورکوو، تنخواه ورکوو، بس برابرو ولس ته طریقې باندې.
ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکړه دا ریټ چې ولې زیات شوي دي او دی چې تاسو چې دی ته وایي چې دا ګراني دا ریټ ارزان کوي دا څه وجه ده دې سره تاسو نه اجازه غواړم کیمرامین غیور سره فرحان خان میر J91 نیوز پېښور